ها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى على محمد صدر وسلم نو د مخکې سبق نمنګا دا خاص ویم نمبر قسم نه هغه موږ شروع کړی و چې نه تعریف ډول موږ کړو چې قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء لا تفعل او دا نه بعد موږ دا ویلو چې د کم شیز نه کړل شوی دا هغه ته منهی عنه وي منهی عنه او د منهی عنه د لپاره قبح ضروری ده ځکه چې الله تعالی ناهی ره منع کوم کړي او د ناهی د حکمت تقاضا ده چې دا با د ناهی د حکمت تقاضا ده چې دا با کم سین چې هغه منع کړی چې بری کې وقوب حجرنده به کې خامخاوي بیا قبح چرنده په دوه قسمه یو قبیح لعینه یو قبیح لغیره قبیح لعینه دي ته لګي چې بدی کې د قبح د خپل ذات په اعتبار سره موجود وي د غیر د وجنبه کې قبح نه راغلي او قبیح لغیره چې په خپل د اساس بدی کې سناکارواله نشته لري او بدی کې د غیر د وجنبه کې قبح راغلي بیا موږ ویلو چې قذوان دوه قسمونه دي د قبیح لعینه دوه قسمونه وضعا او شرعا قبیح لعینه وضعا دي ته وایي چې د وځ په اعتبار سره پدې کې دا قبح موجود وي عقل هم دا قبح چرنده جایز کړي لکه د دې مثال چې دا کفر دی ځکه چې کفر یو انسان پتا باندې الله پتا باندې دومره انعامات کړی دي او دا د نعمتونو شکریا خدا را چې دا هر ټیم دا عبادت وکي او هغه د سر په سجده باندې کړي او په هر کار کې الله پاک ته محتاجي وکي خو ته بیا هم د الله نه مني او د الله نه انکار کوي او کفر کوي نو دا قبیح لعینه وضعا د وځ په اعتبار سره د عقل په اعتبار سره عقل بری کې دا قبح چرنده جایز غني او قبیح لعینه شرعاً دي ته و چې دا وځ په اعتبار سره بری کې قبح نه وي بلکې شریعت یعنی عقل چې دا بری کې قبح چرنده نه غني او شریعت هغه منع کړی نو ځکه دې ته قبیح لعینه شرعاً ملګری او د دې لپاره مثال لکه آزاد سړي بیا نو بیا شریعت د دې لپاره مقرره کړی دا مبادله المال بالمال او آزاد سره دا مال لري لہذا بلیږي دا قبح چنده راغلی دا خدا مطلب نه دی چیرې دا قبیح لعینه عقل د غنی عقل بلیږي سرکار نشته دا شانته د بیاوده سړی مونږ کول نو بیاوده سړی مونږ کول دا مونږ خو لکه په خپل باندې پدې کې خو بدیت نشته او بدیت چې نه دا پکې دیو نه چې شریعت کوم د مانځره لپاره کوم شرایط لګل نو پای کې ودل چې په پکې او دس پي واښوي نو دا قبیل عین او قبیل غیره قبیل غیره تعریف من کړه په دې سبق کې چې وایي کې د وځه په اعتبار سره پکې قبح نه وي بلکې د غیر د وجه نه پکې قبح راغلي به فقط سمو چې د غیر د وجه نه پکې قبح راغلي یا به د قبح د دینه جداګي یا به دینه جداګي که قبح ته جدا کېدله نو دې ته ولګي قبیح عینه مجاورا او که قبح چې نه جدا کېدله نو دې ته ولګي قبیل غیره وصفا قبیل غیره وصفا د لپاره مثال نن سبق کې ذکر کړي صوم یوم النهر چې یوم النهر په ورځ باندې روزه نیول نو سره روزه نیول پرې کو په خپل باندې سبدي نشته ده خو به پکې نشته ده خو به پکې کې غیر د وجه نه راغله چې په یوم النهر کې د الله تعالی دا من مستوب نه اعراض راځي چې په دې درې ورځو کې فإنها ایام اقلین و شربین و بیعالین دا ټول د الله تعالی ملمانی نو بری درې ورځو کې دا روزي نیول بدی کې دا قبح د غیر د وجه نه راغله پوه شو به باندې دا نه کې کپدی کې یو سړی نظر عمومي نظر پکې کوي نو نظر پکې دا کول شي چې نظر خپل ذات په اعتبار سره طاعت خو بدی کې دا قبح پکې د غیر د وجه نه راغله چې دا اعراض عن ضیافت الله راځي او قبیل غیره مجاورن لپاره مثال هغه د اخته د جمعې په ورځ باندې چې کله اذان وشي دا غي نه بیا کول نو اوس په دې بیا کې په خپل باندې قبح نشته ده خو په دې کې پکې دا قبح چې راغله دا غیر د وجنه او غیر دا چې په دې کې د جمعې په مانځ کې پتلو کې په دې بسای کې خلل راځي خدا معنی د دې نه جدا کیږي لکه کله کله د سی وی چې لکه یو سړی د جمعې مانځ لسی او بلار باندې دی بیا کوي نو ګوره هم به کېږي او هم پکې خوب نشته لکه چې دوه منځله روان دي
پوه شو او د بل طرف نوم جدا کیږي چې لکه د جمعې مانځل نه دی به نه کې خپل په بل څه کار کې مشغوله دی ویلې مې باندې دا به مثال لري په ذکر کړل لکه د حایزي زنانه سره وتی کول نو وتی کول د خپل زنانه سره خدا مشروع ده خو بدی کې پکې د غیر د وجنه پکې دغه راغله خوب راغله چې هغه ګندګي د په دغه کې حالت ازا نو په دغه وخت کې دا قبیله غیر خدا د دینه جدا کیږي هم لکه یو سړی ودی دی کوي او آزادی پکې نه او یا دا چې ازای او ودی پکې نه کوي پوه شئ هیڅ دی ودی پکې نه کوي دا دې جدا کیږي وګورئ مثال نو د قبیله عینه وضعا او شرعا دا غي مثالونه ویل شي نن سبا کې قبیله غیره وصفا او مجاورا لپاره مثال ذکر کړي د وصفا لپاره مثال وصوم يوم النحر او د يوم النحر په ورځ باندې روزه نیول مثال دا مثال له لما قبح لغيره وصفا دا لپاره چې قبیله غیره وصفا وي فإن الصوم في نفسه عبادة لقد روجه د خپل ذات په اعتبار سره دا غو عبادت ته و امساك لله تعالی او بندولی خوراک کا بندولی خاص د الله تعالی د رضا لپاره نو ګوره د خپل ذات په اعتبار سره باندې کو به هنيش تره ځکه په اصل کې خدا عبادت ته وانما يحرم او بشک بریګه حرام والا راغله لاجل دری وجنا ان يوم النحر يوم ضيافه الله تعالى تلا يوم النحر دا الله تعالی من المستوب رزيدي وفي الصوم اعراض عنها او بروجه کې د دین اعراض راځي جدا ځکه منه وهذا المعنى لازمه بمنزله الوصف لهذا الصوم او دا معنی د دې لپاره د لازم نه لکه څنګه چې وصف دی چې لپاره لازمي لکه زمه تور دیوال نو څنګه چې تور دیوال سره تورواله د سره په واسطه دینه جدا کیږي نه دغه شان ته کله چې په منار کې روزه نیولې کیږي نو دې سره د اعراض ان ضیافت الله رضی دا به دغه نه دا به لري کیږي نه ولی لأن الوقت داخل في تعريف الصوم دغه وخت چې دا داخله په تعریف د صوم کې چې موږ ویلو چې دا وخت د دې لپاره سره معیار دی یا موږ تعریف کړو د روزي تعریف سره چې د طلوع فجر نه واخله د غروب افتاب پورې د خوراک کاک او د جمانه ځان په طریقې دا ثواب باندې منع کول وایي باندې نو په تعریف کې چونکه دا وخت داخل دی په تعریف کې وخت داخل دی وصف الجزء وصف الكل او دا جزء وصف دی دا د کل وصف دی یعنی مطلب د روزي په تعریف کې دا داخل له پټول روزه کې داخله فصوار فاسد دا فاسد وي ولم يلزم بالشروع او نه لازم کیږي په شروع باندې لکه اصل کې خدا خبره ده کنه چې تاسو دا ویلي لازم نفل به شروع کړه چې چا یو کار شروع کو لازم پته باندې نو خود شروع کو نو د شروع کېدو د وجه په باندې لازم دی لکه مطلب انسان د دوه رکعاتو نفل نیت وتلو په مېز کې بیا صحیح ادوار رکعات ختم کړل نو اوس په باندې ادوار رکعات راګرځول واجب دي دغه شان دي د سارا پاسینو او نیت وکړو چې زار وځي نسمه خو بیا په یو ټول بوجو کې لاله چې زه وځي نسمه چللې مال چللې چې وځي ما ډونی سمې نو بس ماته کړل نو اوس په باندې روزه نیول دا اوس لازم دي ځکه چې دا کله وي چې ما روزه میلا و مې نیولا نو دا په باندې اوس لازم شولا چې دې په اوس اخر درسي او چې وای نه رسوله نو کته ځان یو سړی په ځمانه په منار کې روزي لازم کی نو دا یو منار روزه په باندې لازميږي ځکه چې هغه دغه محل دی نه واښو به باندې نو کدا ته چې وکړه چیرې په 11 ځلې باندې یا په 10 ځلې باندې روزه شروع کړه په مېز کې ما تکړه نو په باندې لري پورا کول لازم نه دي واښوي بخلاف النظر بخلاف د نظر نه بخلاف د نظر نه چې یو سړی نظر وږي نظر معین چې په 10 تاریخ ذوالحجې باندې په 11 تاریخ بل 12 تاریخ ذوالحجې زبر روزنی سما نو دا فانه في نفسه طاعه پدې په د خپل ذات په اعتبار سره طاعت ده ولا فساد في التسميه او پدې تسمیه کې یعنی پدې ویلو باندې د فساد پدې کې نشته ده چې دا وجه روزه او فساد په اړه راځي چې کله دې چلوږي روزه ونیسي چې روزه ونیسي لکه په یو منار باندې نیت کړو ادا نظر منلو چې دا روزه سم که روزه ونی ولا روزه کیږي او ګناګار وي ولې به ګناګاري اعراض عن ضیافت الله وغیرہ او کو روزه ونی ولا لاول شروع کړه به وی چې لکه دا یو منار روزه نه نو د دې روزه قضا براوړي دې روزه بسره وړي قضا براوړي فانه في نفسه طاعه نظر خپل ذات په اعتبار سره طاعت ده
ولا فساد په تسمیه او په تسمیه کې یعنی په نوم غستلو کې چیرې زبر روجري سما نو بلې کې فساد نشته ده. وانما الفساد في الفعل فساد په فعل کې دی چې په دغه 10 تاریخ په 11 12 تاریخ باندې سو کې روجونی شي فيجب قضاؤه نو واجب د قضا په زمانه بخلاف الصلاه في الاوقات المكروهه. دا یو اعتراض جواب دی چې لکه ته وې کنه چې په یو نهر کې روزه نه کیږي ها په یو نهر کې روزه نه کیږي نو دا شان په اوقات مکروه او کده په دا ورځ باندې روزه شروع کړله نو دا شروع په باندې سره ممتنع ده یعنی دی به د قضا نه راوړي. نو دا شان یو سړی کنه په اوقات مکروه کې مونږ شروع کی نو په دا باندې ودی مونږ ماتول لازم دي مونږ نه کیږي ودی مانځه به سره راوړي قضا به راوړي واشه به معنی نو دلته ولا قضا راوړي الته ولا قضا نه راوړي دلته ولا قضا راوړي نو وایي چې الته وخت په تعریف کې داخلو دلته وخت د مانځه په تعریف کې وخت داخل نه نه هغه پوښوي بخلاف الصلاه بخلاف د منځ کوله په اوقات مکروه کې فانها وان كانت من هذا القسم دا اگر چې د دې قسم لري یعنی قبیح غیره نه دي دغه منځ خپل ذات په اعتبار سره پرې کې اوسر موجود دي ځکه چې بلې افعال حسنه باندې مشتمل له او دا غیر د وجه نه په قرات راغله چې اگر څه شری په وخت منځ کولی وإن كانت من هذا القسم أيضا أجر هذه قسم نده لكن الوقت ليس داخلا لكن دا وقت لنا داخل نده في تعريفها فتعريف ذلك ولا معيارا لها أو معيار نده لبارا فلم تكن فاسدة بل مكروهة نو دا مو فاسد نده بلکې دا سره مکروه ده تلزم بالشروع لازمي کې وبدمانه پسمانه په شروع سره ويجب القضاء بالافساد او په دمانه په قضا لازمي په افساد سره افساد چې د ناموس په خپل باندې مات کو نه بلونیت وکړو او به مات کو نو په دمانه وسریا قضا سره ضروری ده. والبيع وقت النداء او دا بانګونو په وخت کې د جمعې په ورځ باندې د اذان په وخت کې بیع کول مثال دا مثال لما قبوح لغيره مجاورا دا مثال راغی چې کوم قبیله غیره مجاورا ها نو بیع د اذان په وخت کې د جمعې په ورځ باندې مثال له قبیله غیره مجاورا جدا چې کله کله دین جدا کیږي فإن البيع في ذاته امر مشروع وذلا ولدا خبره کوي چې دا قبیله غیره ولیدا نو بیع دا د خپل ذات په اعتبار سره امر مشروع ده امر مشروع یعنی دا جایز کړل شي دا مفید للملک على ملکیت فائدہ ورکوي وانما يحرم وقت النداء او دا بانګونو په وخت دا حرام کړل شي دا ولی لأن فيه ترك السعي إلى الجمعة الواجبة زكاة چې بدی کې هغه سعی پرې خو د لازمي کم چې د جمعې لپاره لازم ده ولکه د جمعې لپاره سعی لازم ده دلیل به قوله تعالی فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع چې اے مؤمنانو یا ایه الذين امنوا اے مؤمنانو اذا نودي للصلاه کله چې आवाज وکړل شي تاسو ته د مانځه لپاره من يوم الجمعه د جمعې پر ورځ باندې نو څه چل کوي فاسعوا الى ذكر الله نو تاسو د تللو زر کوشش کوي د الله ذکر ته وذروا البيع او بيع کوي وهذا المعنى مما يجابر البيع في بعض الاعيان او ايه ودا بيع چې کنه دا بانا دا کم ده د حرمت ته نو دا کله مجاور وي یعنی راتلی شي د بيع سره په بعض اوقاتو کې فيما اذا باع وترك السعي په صورت کې چې کله دی بيع کوي او سعی سکی پریدي وينفك عنه في بعض الاحيان او جدا کېدل چې د دینه په بعض اوقاتو کې سم مثال وی لکه فيما اذا سعى الى الجمعه چې دی روان دی جمعه ته کوشش کوي د تلو روان دی وباع في الطريق او بلاره کې سکی بيع کوي وي بلاره کې بيع دی بس مثالي وي بان يكون البائع والمشتري راكبين في سفينه چې بائع او مشتري باندې روان پس کې پکشته کې خو چې کله د سمندر نه پوری جمعاتي اوس کا پدې پګاډي کوته دي دوانه پګاډي کې روان دي پلاره کې دوانه پلاره باندې روان دي خو بيع کوي تذهب الى الجامع چې روان دي چتا جامع مسجد وفيما اذا لم يبيع ولم يسع الى الجمعه او د دینه دا یو جداواله په دې کوم راځي چې دې نه بيع کوي نه سعي الى الجمعه کوي بلکې په بل کار کې مشغول دی بل اشتغل بلهو اخر فهذا البيع كبيع الغاصب يفيد الملك بعد القبض واذا بيع وقت النداء دا نو دا به فاسد پشان دي دا غاصب د به پشان دي دا لکه څنګه غاصب د چانه سسیس غصب کو نو دا غصب کول خو ناروا دي خو د ملکیت فائدہ ور کوي نو د قشان دي دا د ملک چې به وقت النداء دا مکروه ده خو لکه کدا وکړه نو نکا دا شی د مالکی کی یعنی بایع دا دغه نه مبيعه او د مشتری نه ثمن دا وتش ومثله
او سلورم دا بل مثال د دې د پاره دویم مثال ذکر کوي د قبیله غیره مجاورن د پاره ومثله او مثل الريمان وطء الحائز د حائزي زنانه سره وتی کول مشروع واذا مشدودي من حيث انها منكوحه پرې چې سره جلاده سره منكوحه نه خپل قضیدا نو چې سره نکاح د نکاح سره شوی دی نو جما سره کول شي وتی کول شي وانما يحرم لاجل الاذى وې دغه تکلیف د وجنه د ګندګۍ د وجنه پرې کې حرام ولا راغله ده چې الله تعالی فرمای فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن وهو مما يمكن ان ينفك عن الوطء او دا د صورت ته چې ممکن دي چې دا جدا شي دی وتنه بان يوجد الوطء بدون الاذى چې وتی ومندل شي بغیر د تکلیف نه لکه څه صورت به صورت پیدای چې یو سړی د خپل زنانه سره په حالت د حیض له علاوه په نور زمانه کې دی وتی کوي نو دا وتی جایز ده کنه ګوره وتی شته او دغه نشته اذى نشته نو قبها نشته والاذى بدون الوطء او اذى بغیر د وطء نه مندل کېږي شي لکه دا په زمانه د هیڅ کې زنانه ده نو اذى خوشته وطء وسره نشته وقد الصلاه بل مثال وقد الصلاه في الارض المغصوبه او دا رنګ په چانه په سپلای شي زمګه کې مونږ کول نو مونږ کو د خپل ذات په اعتبار سره مشروع ده پرې حقوق نشته حقوق په کې د دې نه راغله چې د بل کس په ملکیت کې ته مونږ کې وقد الصلاه في الارض المغصوبه او دارنګ مزدچا په غصب کړل شي زمګه کې مشروعات مشروع کړل شي دا فی ذات د خپل ذات په اعتبار سره او انما تحرم لاجل شغل ملک الغیر پدې کې دا حرمت راغله د دې وجنه چې بل کس په ملکیت کې دا مشغول واله دي او هو مما ينفك عن الصلاه او دا جوړاږي د مانځره بیان توجد الصلاه بدون شغل ملک الغیر چې لکه منځ اوموندل شي او بل کس ملکیت کې دا مشغول نه لکه په جمعات کې د منځو کې یا په خپل کور کې د منځو کې نو ګوره منځ وشو خو هغه قبها پکې نشته او یا دا چې دا مونږ وایو چې د شغل بدون صلاه چې دا شغل بغیر د منځره مونږ لګيږي چې یو سړی چې زمګه اغستل دا اسی پکې ناشته مونږ پکې نه کوي نو مشغولتیا شته او مونږ نشته به ایس کو نفي چې اوسېږي پکې ولا يصلي مونږ پکې نه کوي هغه په شو به باندې ها نن سبق کې منګه د قبيله غیره وصفان لپاره مثال او د قبيله غیره مجاورن لپاره درې مثالونه وي یو دا بیا وخت نه دا ایو د حایزي زنانه سره وتی کول په زمانه د هیڅ او یو په ارض مخصوبه کې په پردیس مکه کې مونږ کول یاد بشي واړو